حدیث با د قرآن خلافی امام بخاری بغلی پاتی شي، حدیث با د قرآن خلافی او امام مسلم بغلی پاتی شي، حدیث با د قرآن خلافی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بغلی پاتی شي. موجودہ منکرین حدیث او فرویزیان اغی تتوگو ردا پزید ولاړ دی. یو حدیث با د قرآن خلاف نی او دا حدیث د قرآن خلاف دی. الکه کم ځای کې د قرآن خلاف دی؟ نه چې دا د قرآن خلاف دی، چل صدې په مخالفت کې وجه صدا اس علت وت قرآن دا وی دی دا وی دو وحی منس کے تعارض ثابت ہے. حال دا دی چې هیڅ تعارض پاغی کی نہیں. تطبیق میں محدثین اکڑی کا ظاہری تعارض یہ لیکن پا ضد ولاړ دی. یو منکر حدیث سر زما بحثو پا مسئلہ دا سحر باندے. نما سحرو اعین الناس د دین ورتوی چې موسی علیہ السلام باندې ظاهرا د سحر اثر شوی او کنه چې الله ورته فرمایي لا تخف انك انت الاعلى ما یریګ ویننه دا هو الله اس فتور د تسلی وی فتور د تسلی لا تخف ولي وی خو مخامخ د یری اسباب موجود ماران لړمانان وغیرہ نو الله ورته فرمایي لا تخف. بیا آخر کې وې د قرآن دی آیاتونو کې به هم تعویل کې خو یې سحر ونه مانی دی ته وی پس ضد ولاړ. قرآن کې تعویل کا خو زما رائے پسې بزی. نو عرض میں دا دے داس یو حدیث نشته چې منکرین حدیث دا غینا انکار کوي او هغه انکار په دی وجه کوي چې واقعي هغه حدیث د قرآن خلافي. داس یو حدیث نشته. د منکرین حدیث او د انکار حدیث غټه وجه د ضد او عناد تعصب د امت اتفاقی دین ختمول د امت اتفاق به دین ختمول او د هر سړی خواهش تر قرآن حواله کول چې هر سړی به ځان له تفسیر کوي ځان له رائے وي هر سړی به د خپل رائے خاوندي د قرآن چې څنګه تفسیر وکړي کوي. او زوام یو صحیح حدیث تاسو نشو خول چې امت کې هغه حدیث مقبول وي اور هغه د قرآن خلافي. الله بنده پدې کې د امام بخاری او امام مسلم امام ترمذی غونډه خلق تیر شوی دی. اغي چاڼ لګولې دی چاڼ رز شپه ناستو ستا بس په حدیث تحقیقی چته د سر سید احمد خان تفسیر به من غلط کړی ته بس د تفسیر خاون شماله د 2 روپو مولا بای صرف کرسی کې بتاويږي راتاويږي او د جاوید غامدی تفسیر بګوري صرف د تمنا عمادی آراونه به متاثر ہے صرف د حبیب الرحمن دی د آراونه به متاثر ہے. دیت د امام بخاری غونډه خلق ناس تو شپه او ورځ دی یو حدیث پسې ګرځېدلی دی دای پسې لټون کړی دی او بیا دا د بلا چاړونو نه ایستی دی. هغه خلق خود قرآن دشمنان نو د قرآن تفسیر مونږ ته هغه خلق قرآن عقل کړی دی نو هغې دې ته نه کتل چې دا روایت د قرآن خلاف دی بګاړ تی جوړېږي. بیا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ غونډه خلق او د دین بر امام دار قطنی غونډه خلق چې عالمان وی فند علل الحدیث په امام دار قطنی ختم دی. فند علل الحدیث په امام دار قطنی ختم دی. روایت تا معلول وی نو امام دار قطنی کی نہیں بیا بنوے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ غندہ خلق علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ غندہ کی خلق محمد طاہر فٹنی غندہ کی خلق
او دغه رنګې تکړه تکړه علما په هر مکتب فکر کې هغه تیر شوي دي هغه په دې احادیث ډېر جانچ پړتال کړی دی دې کې د تحقیق لپاره سندي پرېخې بس کم چې صحیح احادیث دي هغه جدا کړي دي کم چې منګړت احادیث دي هغه مکمل جدا کړي دي د هغې د پاسه چې یو سړی د راویانو په وخت کې نه دی راویان ورته معلوم نه دي او د جان پړتال زمانه کې موجود نه دی د جرح او د تعدیل د والو خلکو سره ناسته نه وه هغه زمانه پې تېره شوې ده په دې 14مه صدۍ کې ناست دی او په خپل عقل باندې روایات تلي ته پوه چې دا زندیق دی چاته چې امام احمد بن حنبل زنادق کوي حدیث به ضعیفي حدیث به د قرآن خلافي امام بخاری به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي او امام مسلم به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي امام ترمذی به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي او امام دارقطنی به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي محدثین به غلی پاتې شي حدیث به د قرآن خلافي صرف سر سید احمد خان ته به پته حدیث به د قرآن خلافي صرف جاوید غامیدی او تمنا عمادی ته به پته دا گپ شپ دا گمراهی دا دا د فروزیت لارې کولاول دي عرض میں دا کو د منکرین حدیث و تمام اعتراضات پر ضد بنا دی ورنہ دا ہر اعتراض جواب سکے پا ہر اعتراض پا جواب داغی کتابوں نے لکھی